د لور پیدا شوه طلاق به درکوم. زما نن په سپتال په دې پاکستان کې یو کار شوی دی چې د الله سره بغض او دشمني کوي. یو سړی راپاسي اولاد ورکولو والا څوک دی؟ الله. نارینه اولاد ورکولو والا څوک دی؟ الله. زنانه ورکولو والا څوک دی؟ الله. بچی نه ورکولو والا یو سړی شنډ کولو والا څوک دی؟ الله. او یو خاوند خپلې ښځې ته ویلی دي دا زما استاد مسلمان په معاشره کې کافر پرېږده. فرعون کفر وکړه وی موسی علیه السلام به نه پیدا کیږي، الله پیدا کړ. دغه کس د فرعون ملګری کیږي. نمرود اعلان وکړه چې ابراهیم علیه السلام به نه پیدا کیږي، الله پیدا کړ. دې سړي خپلې ښځې ته ویلی دي وی که نارینه اولاد دې را نه وړو او بچی دې پیدا شوه نو بیا به زه تاله طلاق درکوم. دا بچی راوړلو او د بچی راوړلو والا وقداره زنانه ده که څوک دی؟ الله هر څه ورکوي. هغې زنانه چې لور پیدا شوه نو مسجد مخې ته تیریږي او خط یې لیکلی دی هغې جینۍ او په خط کې لیکلي دي چې مولانا صاحب یو فریاد درته لیکم. په فریاد کې دا وی ما ته خاوند ویلي وو که دې لور پیدا شوه طلاق به درکوم. زما نن په سپتال کې لور پیدا شوې، خاوند مې د کور نه بهر چرته بار ملک ته تللی دی یا چې هر خوا تللی. زما لور پیدا شوې ده، دا د جومات مخې ته غورځوم، هغه چاله یې ورکړه چې چا بچی نه وي. او که چېرې دا لور ما کور ته بوتله ما ته خاوند طلاق راکړي. ته مسلمان ځان ته وې دعوه د کلمې کې او اعلان جنگ د الله سره کې پتا کې او فرعون کې او نمرود کې فرق څه پاتې شو؟ دا د مسلمان په معاشره کې دا خبرې کېږي. وجه صرف دا ده زما د په الله قسم وي دا قرآن مونږه پرېښی دی، سنت د نبي علیه السلام مونږه پرېښي دي، ځکه داسې ګنده الفاظ زما استاد خولې نه وځي.